د وخت تیرېدو سره چې څنګه په ټکنالوژي کې جدت راځي نو همدغه ورسره په چاپیریال کې درغلو او پراډونو نوې نوې طریقې رامنځته کیږي. د 400 د شابل انور الله نومیتن وایي چې دلته په مردان روډ د کشف فاونډیشن په نوم یو اداره وته ده چې په ظاهر خلکو ته په سود د کاروبار لپاره قرضې ورکوي. خدا قرضې دوی د اصل تن په نوم د خپل ځان یا د بل چا لپاره وباسي چې ورسره هغه سړی متاثر شي د چا په نوم چې قرضه وستل شي وي. هغه وایي چې همدا کار د سره هم شوی دی چې د قرضې نه خبر هم نه دی او د قرض واپس کول لپاره ورپسې پولیس راځي چې په جون یې تنګ کړی دی. او زه خار کې خپل کباړ کار مې کوم او زما دا روډ چې کوم دی دا ما کوډ نمبر روډ دی پاره باندې کوتم لګولې ده زه په کړې نیمه پیګې خو زما پیسې به کېدلې بدنام د شوت ما په پولیس راځي هم دا کښه پاره دا بینک اټو سره په سلا دي دا ټو سره په سلا چې کښ په دغه ما مور تنګي ما تنګي زه په بینک والا باندې به ټول باندې پیار کو کچره زه کوم ما له ګول به حق په ما باندې ثبوت دی ما به داخلو ما مار دې نو ما داخلو او یا 1000 روپے دې په لږ رسول مور کوي کښ بینک نوم دې مخ کې 400 بازار کې او اوس دې پم تراغلي روندار ته په دې باندې لیور نوم لیکا روندار مې مت جواب کیو چې ما نوم لیکل شي بدل تراتله ما جابل روډ ته میور نو او نور الله نوم پولیکا نو میډم مته چپ 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 پر نرس ووري مې پرنسپل صاحب ووري نو نوم مې بیرول لیکل دي ګوته به میډم لګولي 50 روپیا به میډم اغشتي دی بلې حکم سره 15 به بل اغشتي دی ټول 50 روپیا ورکړي دي. په دغه چې موکله د کشف فاونډیشن نه د دریز غستلو خصه وکړه او دفتر ته ورغلو نو هغوی د دریز ورکول نه ډډه وکړه. خو د متاثره تن مور وایي چې دوی عاجزانان دي او باید چې د دې درغلو د پولیس او حکومت نوټس واخلي ځکه چې ډېر خلک یې متاثره کړي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د وخت